مصنف رحمت الله علیه بیګا دې پرې خبره کړې و خدای پناه غوړ دي چې نه چې لمت حسنه او غیره نه سړی شش یا وتوفیږي اوس مخکې سي ونستغفرک ای خدای متونه بخنه طلب کو من سوق الشهوات شهوات مبوزي الى سوق الشبهات د شبهات ولا بازار ته ونستغفرک استغفار طلب کو استغفار اصل کې د شنه راوتله غفر الشيء غفرا ثمن ستره باب ضربان رسي غفر يغفر واغفر لي باب ضرباش غفر له ذنبه غفرانا مغفرة معنا موفي کړه عفا عنه قال الله تعالى لا سفر فغفرنا له ذلك ومن يغفر الذنوب الا الله استغفروا ربكم ربنا اغفر لي ولوالدي اندسي فيغفر لي خطيئتي يوم الدين سيشوا غفران اندين رواتل سيدا من سوق الشهوات دينا بخنه غړو خدای سه شهوات مشکی بوزي سوق چشتل شي بوزي بوتلن تل شي خاص سوق الشهوات اصل کې دا کنه الشهوات تسوق سړی وی کنه د ځکه اضافت تشیتا فاعل طرف ته سیده کنه شهوات فاعل شو کنه ساق سوق فعل شولو شهوات شتل شي حرام شنه تل سیده ساق يسوق دا د ضد شي قاد يقود سیده کنه سورست طرف نه د شڅ بیاي کنه دي ته چنل شي ساق يسوق نل سیده کنه سائق چشتل شي ډرایور سه خاص سوق خاص حالیه سدي کې د مانس کې کېناستو هو کېنش کوي دي کنه قائد شو تل شي مخې ترونه قائد تذکر سیده سدي مقید د من رهبر د رهبر من مخې ترونه سي شو جمع شرط السواق سائقون قران کریم کې شتا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد یوځي کې د سدي الى ربك يومئذ المساق مساقت لدرش بل کې څنګه رالی كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون نصر ينصر ابن رسيد سوق خدای په کوم دي دینه پانا غوړو بخنه غوړو شهوات مبوزي الى سوق الشبهات د شبهات ولا بازار ته سوق چشتل شي بازار تل شي بزم سین د یسوق یسوق سیده محل البيع والشراء تل شي ټیک شو جمع اسواق رزي قران کریم کې څنګه دي کپیرانو باندې خبره کوله مالی هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق زدغه بزرونو کې ګرځي بیا شراء د پر بلړو د عیب غنلو کنه سیده موسره دوا لفظ په شهوات شبهات دي تشریح کوونه ده شهوات د شهوت جمع د شهوت چشتل شي میل النفس الى ما تريدو کوم شي ته زړه وشي ور مایل شي وزي ته شهوت نیل شي ده شهوت البطن شهوت الفرج شهوت اللسان ارچ شهوت شتو د سیده ځکه څخه فرق وګوري جابي کې وبرسي لیکي دا شهوت اللسان شهوت الفم شو کنه شهوت الفرج بل د شهوت البطن سیری دنه خېټه ډاکه کړی و قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير دا ټول شهوات دي سیده زړی غوړي کنه خزو تا زړه مېل کیږي بچای تا زړه مېل کیږي درې سالور شو ولا زمانہ شرمنده د سیموا کچو سروي نه خو بیا ډېر کیږي ورپسې اندسه سونا مول دولت تا دې زړه مېل کیږي ځکه او ته مال نه شل معلومه نه من الميل زړه ته مېل کیږي سیده شهای شهی یعنی شای وغختلو حبه کمانی د باب نصرانه رسی شهای شکو سمعانه رسی خوا شهی یشها جنت مبارک څنګه رغلی ولکم فیها ما تشتهی انفسکم بدلو ٹھیک شو شبهات شتل شبهه څنګه شبهونه جمع ده کنه سړی په شاکی و چې سیر د شیالول شو که حرام شو شولو دې ته شبهین شک دی و چې سیده دې صدیقی د نه بخنه غړو ای پروردگار کمان استغفرک لک څنګه ته مشکو بخنه طلب کو من نقل الخطوات د دینه سبوزی قدمونه مونږه الی خطه الخطویات د ګنا ولا الکیتا
دی ګناه ولا علاقې سي خطة تیل شي. نقل الخطوات چې تیل شي تحویل الاقدام چې خپې هلته مخته کېږه دی ورسته مخته دینه مزل جوړېږي که نه یوه مخته کې ورسته یوه خپله کې یوه پردۍ که منډه به ونه جوړېږي. صحیح شوه. خطوات دي چې جمع ده خطوتون جمع ده یا خطوتون 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 آیل شي د دوه خپو منځ کې کوم ځای هغه ته خط ویل شي ربی کې مبین القدمین. قال الله تعالی ولا تتبعوا خطوات الشیطان. بدلیدو خطایا جمع رسی احادیث شریف کې څنګه راغلي دي وکثرة الخطا الى المساجد جماعت طرف ته ډېر ځلان ګناهونه ډنګي تبلیغ خان څه بیان یې کنه هغه انده حدیث وکثرة الخطا الى المساجد چې دینه پناه غوړ چې قدمونه مونږه بوزي کوم زیته اله خطط الخطویات خطط جمع د خطتون خطتون جشتل شي الارض التي يخطها الرجل لنفسه کوم زمنه تاسو ما یزمه کې تل شي خطه اله کو تل شي کنه ټیک شو. قال الله تعالی سلیکنه تل شي ولا تخطه بيمينك سیدا خط الشيء خطه من كتبه ورسمه ویلک لچ علامت وربني وشلغه تل شي سیدا. خطیئات دی خطیئه جمع ده الذنب گناه تل شي جمع سره سي خطوا یا رسي خطویات رسي قران کریم کې څنګه دي. قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم احاطت خطيئة وحاطت به خطيئة ومن يكسب خطيئة او اثما يرمي به بريئا سيدا. ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم خطيئات دا جمع سيدا. انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ٹھیک شو ولنحمل خطاياكم قرآن کې شته ٹھیک شو بل شغړی ونستوهب خدای ته نه طلب کو استوهاب چشتل شي هل طلب الهبه هبه جو نه طلب کې شای طلب من کدی ته نه توفیق اندسي توفیق دنا غوړو کنه قائدا موسوس شي پښو چې مونږ بوزي چشته ال الرشد نیکی طرف ته خېګړی طرف ته ونستوهب استیهاب چشتل شي اصل وهب الرجل مالا وهب له مالا وهبا ووهبا وهبه ورکول تل سیدا. هبه چشتل شي اعطاء بلا عوض بایر دی وزن شته شعر کې ته چینل شي هبه نو تل ټیک شو. قال الله تبارك وتعالى ووهبنا له اسحاق ويعقوب ولدوا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. صحیح شو لاهب لك دا کنه لکی ده ټیک شو. نستحاب معنا غوړ د نه چې توفیقا توفیق د نه وړ توفیق چې شي الله توفیق راګر سړی غږیږي د توفیق را کی توفیق معنا څه د اخر نه توفیق خبره ته کې چې توفیق دي تل شي کنه اسباب خیر د تملوش ټیک شو. وفقه للخير وفقه الله للخير هداه والهمه منا اسباب خیر د دیر کی توفیق دی الله تعالی خاص مدد د کنه ستو سره اسباب بیان شي کولی کور او دا سیده توفیق سره سره خدای اسباب در کړي تبلیغ ته زما سالور مشته 0 روپۍ لاګي وته کنه اسباب لاګي شان لاګي د ظاهري اسباب دی دا درګي توفیق بتینی دا ساله سره مدد عملګرش کته سره اسباب خو ځنه د اسباب د کار نشي کول ټیک شو. نوفق الامر يوفق للامر خاطر توفیق وته ملوش اسباب د موافق شي بس دا توفیق شول توفیق را کی دسی توفیق قائدا سات شوی بتلون کوي قائدا من جالبا الى الهدايه سیدا قد يقود د شد السوق ولنقيز مخيموالو کنه ساق سوق زون تمانه ده والقود يكون من امام صحيح والرشد الرشد چشتل شي نقيز الغي سرکشي نقيز د ضد ټیک شو. يقال خلقي کناس رشد يرشد رشدا ورشادا منا اهتد سید شول د سړی سید استقامه نصر سمیا دوړ نه رسی سید رشید هم دی بابا نه رشید منو خيار نه کمال انسان. وفي التنزيل العزيز قد تبين الرشد من الغي سیدا شنیکی دی بدین جدا شوار سړی خپويږي سنیک شدی بد شدید تبین لعلهم يرشدون چې پسیدا لارې لاړ شي
صحیح ده ولقد آتینا ابراهیم رشده دانای تایل صحیح ده من قبل هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسی علیہ السلام تیلیو کنه خضر علیہ السلام چې رزه اتباع کوم کنه کم شن خدای دل کړی یا ما تر زدا کا رشد علم تایل مما علمت الرشد سیدا زنا خالیس یوی رشد یوی رشد یو په زمی شو کنه بل په فتح شلو الرشد اخص من الرشد سیدا کنه هغه دا وجه سر رشد دنیوي اخروی دوړه کورونه تیر شي سره رشید وګرځي ښا کنه او دا رشد سکوم د صرف په دنیوي کارونو کې ځنې سنا رشد شته دا په اخروی کارونو کې رشد هغه نه بیا راشد جمع رسی ښا کنه لکه قران کریم کې شته کنه اولئک هم الراشدون وما امر فرعون برشید سیده لار باندې هنو روان پیغام کنه نو دنیا اعتبار سره خوري سو غلط خو نه وکنه په اخروی اعتبار سره شوار سي خراب و ټیک شو نه دې توفیق د نه طلب کو کنه چې قائدا الى الرشد رشد الى الرشد دواړو ته نشي کی چې دنیوي او اخروی دواړو امور کې مته شي درستګي حاصلوي د نه طلب کو چې شا وقلبا اتف شولو کنه توفیق المنه طلب کو د نه غواړو د نه قلبا متقلبا مع الحق د سزړه د نه غواړو چې په حق سره تويږي حق شرطي دا سره تويږي شرط حق یو مطلب دا سره د زړوي ولسان نو د جبه د نغواړو متحلین بالصدق چې په صدق سره خیستوي ونطق نو د خبر د نغواړو مؤیدا بالحجه چې دلیل سره لا نه غږیدن و اصابه زائده د شي په اتب ټول کې ښا کنه قلبا قلب تشتل شي قلب بدل تل شي کنه قلب يقلب زکه د زړه بدلیږي اوس به سړی سره ودا بو کې سرار میدان ته تیاری مخ دې څوک خوب رالو پرې مې دای تجود نه کوم بیګه ما خام ټیمه خیر دغه وهلې سبا تجود ته پزیګو کانانی مشفي یې شل رکعات کو بل رزیر نه پاتې شکل خو په غالب شو یې چورک شمړه پرې دایره پرې مې د اسفال ته کومه مې ته بوا وګوره زړې بدل شو کنه زړه د حالات نړۍ زر متاثر کیږي زړه د وزداد کې ته خبر واکه خسړی ته جلوبۍ مخې کې اوس ما سره زی تاسو سره خو نه ځي کنه ټیک شو د زړه څه د بي کنټرول شایدا کوم سړی سره د محبت شو به اختیار په دې باندې خدای نه نسی کنه ویل شي دا سړی په اختیار کنه د سړی د سره درې خځې درې ایوي سره زیاته مینه د دې اوس ګنا نشول زړه د اختیار کنه د پیغمبر سمنده دعا کړی وکنه چې خدای په دې میوانه نسی قلب د چا په اختیار کې نه او قلب د پر کوم اسباب دی په اختیار کې سترګې او ما غړو والا نه کنه او سره ول نه کې کېږي تا اسباب اختیاري دی راوستو زړه ګنا بنیانی ولش ټیک شو نه قلب شته متقلب د ځکه متقلب د صفات کړي رسی قلب یل چې شته شي سړیا قلبا متقلبا معنا د دائرا و منصرفا مال حقیقانه څه حق سره زی لا معرضان عنه یراستنه نه کوي ابن سیدا رحم الله چې القلب الفؤاد عقل تل شي قلب د عقل د پر محل کم زیدي کې علماء اختلاف شته ځنه شي عقل زړه کې دي کنه ځنه سنا اده دماغ کې دماغ خو ځان ته شاید عقل ځان ته شاید د عقل یو نوراني شاید ده سکتل نشي میټیریل نه دماغ میټیریل لري کنه درې سی دي او دا دماغ مونږ ورسته سي د مخ ته کوپړی کې دماغ نشته ښه او بلانګیټ دي وغیرہ ډیر زین دي پکې کنه د ستر شینی منی مې سا کې ورسته دماغ رسی بدل ته کیتی دماغ ورسته سره مرسته ایسا میلاو د کنه د دماغ مخرب دي دی ولا سرات مخترزي حدود دی کنه شي دماغ درې غاټي سی دي کنه بیا رې خپل کار وي نه دا خو دماغ شو د عقل یې دي کې ورکې دی زړه کې دواړو ولا کنیکشن میلاو شي دینه بیا عقل ولا طاقت پیدا کیږي ټیک شو العقل نورانی شاید ها خدا فؤاد او تل شي خدا فؤاد شي چا کینی دا سړی به بیوقوفي قران کې شتا کنه فؤاد ولا ټکه سیدا چې من کان له قلب او القى السمع وهو شهید قلب سمنا د کې فؤاد نه عقل قلب جمع شرسي عقل و قلوب سیدا کنه زنه علماء چې قلب او فؤاد یو معنا ده مړه زنه چې نه فؤاد لا پشرشي باطن القلب تل شي زړه نه کم سي او ځنه خلک چې نه فؤاد غشاء القلب تل شي زړه باندې کومه پردا څه ده پرداشت د زړه باندې غیر چاپیره
ځنه یې چې د فؤاد دپاره رقة لفظ رسیخا کنه القلب الفؤاد الرقيق من نرم زړه کنه زید شرسي غلیظ القلب التمویلی کنه چې غلی لو كنت غلیظ القلب لانفض من حولك کله کله د چې د قلب له صفات لې نه رسي قلبه لين نرم زړه دی یعنی خاشن نه دی خا کنه احادیث شریف کې راغلی دی کنه چې پیغمبر صحابه دي چې اتاکم اهل اليمن یمن ولا خلق د لرالو صحابه هم ارق قلوبا زون نرم دي رقيق کس صفات رالو قلب الرقيق والين افئده الفؤاد اللئين الفؤاد اللين نرم زون ولا خلق د لرالو صحیح شو او قلب ولا تعبیر کله کله مزړه او روح سره هم کو شجاعت سره خا کنه کله کله مونږ قران کریم کې شته وبلغت القلوب الحناجر صحابه حضرات مون یو ټیم کې ډېر سخت واره وخت ور باندې رالو کنه وبلغت القلوب الحناجر زونه دغه قطر او مریت مزړه راوخته خلک یعنی الحناجر الارواح سمانه یعنی بلغت الارواح والحناجر سامي وزي لکنن می سا وزي منه زړه می وزي یا زړه می وزي منه سادي وزي دوړه یو شو کنه قرآن کریم کې دي کنه سلی تطمئن به قلوبکم تطمئن به قلوبکم نس شجاعتکم شجاعت مبرقرار شي دې پر خدای پاک د سره دا خبره غا کړه نه قلب دي تقلب نه تصرف وختنه تل شي خوا تقلبک فی الساجدین خدای پاک دی ګوري او یاخذهم فی تقلبهم خدای پاک بیرونی سي په دغه انصراف کی فلا یغررک تقلب فی البلاد دوشي د ګرځي په بازارونو کې هغه ځای کې دا نیغ قیدی بنه دوکې کې نشي دا کامیاب دي ټیک شو نه قلب معنا واضح شول ان شاء الله مع الحق حق سره ولسانا او جبر لخدای را کی جبا لسان مالا مخې بین کړو تیزه می زی تل شي په ساحت و غیره تل شي ښا متحليا سدا جبا خيسته شي متزينا په معنی ده ښا متصفا تحلي چشتل شي تحلي سنی تل شي ښا کنه تحلي بالخصائل التخلي عن الرذائل تحلي بالخصائل سمنه د خصيفتونه ځان کې وصل تخلي شي خسر شي بزان نشي وبسل یار لګونه تخلي وګینر سره ځان لګر سره خلوت کې شه یو خو تجلی کنه دی الک خنن در تجلی کړي ورواتي تجلی چې شتل شي مو بنه یو جلوات وکینه روزه اخل کې شیکانو ته استعمالي مشو کې تکنن خې تجلی ر باندې کړي ډیره بیزتی خبره ده تجلی د خدای تعالی وي صرف صحیح ده ايو تحلی تخلی به چشتل شي یوازې شیخه کنه بل ځکه یو تحلی وي حسره ده ها چشتل شي پستی خسره خسته کېدنې تلش سنیتا ها حلیه لکه عرب خلق سي حلیت المرأه حليا خزي ځان خسته کوي زیورات استعمال کړ صحیح شو او حلی چشتل شي حلی من ما يزين بي کوم شي سره ځان خسته کې جمع حلو نارسي حلیه رسي سیده قران کریم کې شتا کنه څوک موسی عليه السلام په قوم کې سنې نه وته سخه جوړ کو کنه سامری قال تعالى من حليهم عجلا حلي ودد حلي من حليهم عجلا جسد له خوار ولا يغرزو کنه عبادت شروع کو خوار زمانہ او نواز رواتو کنه د سچ بي आवाज پکې وکړي چې د خدای د نوذ بالله زنه خلق یې کنه چې دی حلی سره دی ولا واحد حلیتونل شي باب سميان رسیخه او جنتیان صفات د کنه چې حلون فيها من اساور من ذهب جنتیانو ته کوم بنگړي ور غرستول شي کانګن سونیس پینول بیا سیدا کنه یو حلون تحلیه چشتل شي خسته کول ټیک شو کنه حلیه چشتل شي باستل شي خسته حلیه الاولیاء کتاب دې دمره ټیک شو بصدق په سچای سره زمونږ جبې شي خسته شي صدق د کذب نکیز دي سید دی غولټ شي دي صدق صدقا سمن رختیا وي یعنی دروغ نه وي معنا وعده رختیا کړه سیده زنه خلک چې صدقه په الحمله دي سړي په خپل حمله کې رښتینی ځان ثابت کو یعنی اظهر فيها بسالت او خپل شجاعت په کې ښکارا کو ټیک تا کنه سیده لقد صدقكم الله وعده کسر غلده چې خدای پاک تاسو خپل وعده رښتیا ثابت کړه لقد صدق الله رسوله الرؤيا
خاندې چې داسې ژبه خدای راکړي چې په صدق سره ښایسته وي ونطقا او داسې خبرې له راکړي مؤیدا بالحجه چې په دلیل سره تایید شي نطق چې تیل شي نطق کلام تیل شي فهم تیل شي ادراک الکلیات تیل شي ښه ناطق انده شي ته په عامې معنی کې عرف کې نطق چې تیل شي الصوت المقطع التي يظهره الانسان چې دا انسان خو نه کومه خبره سره وزیته نطق کېل شي ناطق نو ته ځکه شي کنه صحیح ده وما لكم لا تنطقون صدر بن شيدي بوتانو خبر نه کې ابراهيم عليه السلام ته ویلو کنه دا بوتان خو منه دي مت کړي او به تی چې لقد علمت ما هؤلاء ينطقون دا خبر نشي کوله مؤيدا شتل شي تایید اصل کې د تایید لفظ اید نه راته د ای لاس ته شي کنه لاس کې قوت ورکی وي ټیک ته نزاکه ته شنل شي اید نه یل شي والسماء بنيناها بأيد من بقوة ټیک شو واذكر عبدنا داوود ذا الأيد چې د لاس ولو نزل عمل بکولو کردار نه تکړو گفتار نه سیدا ټیک شو زکه تل شي وأيده من قواه اذ ايدتك بروح القدس یاد کې عیسی علیه السلام چې کلمه تا تایید کو روح القدس سره جبريل سره ايدتك من قويتك باب ضربان رسي او بس کې لا يؤوده حفظهما وهو السميع العليم د اسمان زمکه خدای بني نه دي درانه ا دې يؤودنا رته اید لا پښتا کنه ان لا يسقل خدای نه دي درانه او چې شتل شي قوت تل شي اسقال درنول چې زمونږ خبره مؤیده کې پخې کې په چشتره بالحجت په دلیل سره حجت شتل شي برهان تل شي برهان دلیل جمع حجج او حجاج رضی سیده حجه سمانه یعنی نازه سره جګړیو کپا غلب علیه ور باندې غالب شول قال الله تعالی فان حاجوک کله خلق تاسو سره په خدای تعالی خدای کی جګړی کی کنه فقل اسلمت وسته چې ما هم نه نور تاسو خپل کار دي فلله الحجه البالغه سید الله د پر حجت غالب دی وتلک حجتنا اعطینا ابراهیم سید حج حج دتلش هذا شو تم نوي خوا اصوابتن ونستوهب اصوابتن اتب شولو کنه خدای موږ نه طلب کو چې شه و اصوابتن موږ نه اصوابت طلب کو دسه اصوابت زائدتن چې شي دی پاکي زائدتن زال سره لې شي خاکنه تکله کله موږ شین یې کنه خرته پته نه لګي چې دا وش شول زائدتن دکا زائدتن د نه دولګول سره ولمو زائدتن چې تل شي زاد زود زود نه راوته دي زائدتن زيتونی تل شي خاطر سره زائد دی مړه ته لګیدل ته دا کم زینه د زائد ښکارا کیږي وزګاری لکه خالی کنه اصوابتن چې تل شي وجدان او ثواب نه راوته دي کنه زید الخطا کله کله خلک چې ثواب السهم نحو الرمي د غشي خسیده ولګي د فنا خبنه ټیک شدي تل شي زائدتن چې تل شي مانعتن دافعتن زود نروات دي او قران کریم کې شتا کنه چې کله شعیب علی السلام ال تلاړو کنه ناغه موسی علی السلام ووجد من دونه امراتين تزودان ال تدوی خزي د وزید سیرته والر تولی کوي پرې تزودان لفظ رغړ دي زائد نروات دي صحیح شو چې خدای پاک داسې اصابت صحیح والدنا غاړو چې مونږه دفه کی منمه کې د شینانی زیغه د گمراهی نه ملری کی سیدا زیغ چې شتل شي زړه کا غوالی تل شي کم سړی زړه کوي هغه ته شنه شي زایغ وتل شي دا زایغینو نه ځان ساتي تکریکی کله خلق یې کنه چې زایغینو نه ځان ساتي زیغ چې شتل شي المیل عن الحق الى الباطل قال الله تعالى واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ګډ وډو شنه په سیدا سړی ګرځي خاصه د خبره موجوده پکې کاغوالی بولټي تو سره واغږیږي کنه چې صحیح خبره وته کرا شدل تکینه پی نو دا نه غلطه ډایرک خبر بس چې ک دماغي کاږي کنه خبره ته ټول تشریح بوته کوي لک خواس کا کنه خدای در باندې واس کا ماته دي زارو نه ویل شي زار واس کته سره زار نه لیدنه خو باس ورکی مخته ته مفعول ټول ذکر کوي د ستړي د غشت ذکر څه نه کو مفعول ورپسې خپل لګي
څومره د متعلقات چې دا ته به تر وباسې که د سړي سره ډېر زر سړی په لنجي ووړي ته به ته څپو څپه یې روشه اوبه وڅښه څښاو ته وازیخه شي صراحتاً بل شي ورکې راونه خو عید ورکې ډېر ورباسي دي ته زیغ یل شي الله تعالی سیده خبره مونځ وکړي یارې مونځ څنګه وکړو مونځ باندې ته نه پوهېږي حدیث کې بیان شوی ډېره سجدې کې کلا غوندې داسې وخت چې څه پروا کوي یارې که ګوته ورکړي ډېره خوڅه یې سجدې نه تشهد کې نو څه کېږي اوس د تپوس کوي چې شته کوم شی راغلی ما کوه قرآن کریم کې څنګه راغلی فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم چې کله دوی کاږه شو خدای پاک یې زړونه بیا کاږه کړل صحیح ده زاغ البصر چې شته سترګې کاږي شو من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم چې پکې ځنه کسانو زړه په کږېدو شوي و جان کې کنه و اذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر شتا کنه سترګې واړېدلې زاغت الابصار دې دل شي کنه چې کله درونه خوف حالت راشي د سترګې چکراو شي دې دل شي ټیک شو ان زیغ چې زیغ نه موستی او دنه خدای غواړو کنه چې دنه غواړو ونستوهبو عزیمه قاهره عنها والنفس دسی عظمت اراده دنه غواړو کنه چې دا مونږ شي مونږ غالب وګرځي بل طرف ته مې کې کنه د شنه د نفس خواهش نه هوا نفس شته نفس خواهش عزیمت شته شي کله کله خلک ډیری چې ما عزیمت د رخصت کنه بخښونه کیږي کنه عزیمت شته شي الاراده المؤکده العزیمه المؤکده العزم المصمم بخیره دي تل شخه ان ذلك لمن عزم الامور عزم تل شي کنه عزمو کوي تبلیغان سیبان وای عزمو کنه په خیره دا وک ان شاء الله سره ما یتش جمع شرسي عزائم الامور چې شتل شي غټ غټ کارونه شي ډېر پخته اراده غواړي عزم الامر عزم عليه ثمنه ان اراده مؤکده باب زربان رزيخه قال الله تعالى لا پکسوی پیغمبر ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا عزمت فتوکل على الله چې اراده دیو که بس ورزه ټیک توکل څه معنی په توکل چې شتل شي اسباب تیار کې هغه نه بعد به شو کې اراده وکیلار شي بدون الاسباب توکل ته نشي الحماقات چې خدای د سیازمات را کې قاهرتن شي قاهر وي قاهر چې تل شي غالب خلک وي قهره قهرا منا غالب شو په سیده دا سره ډېر قاهر دی نو په سړي غلیبيږي فاما اليتيم فلا تقهر یتیم باندې ما پاسا کیږي تقهر اندي تل شټ شو عن هوا النفس چې د نفس خواهش نه می بند کی سیده کنه هوا النفس شتل شي عشق تل شي محبت شول جمع احوار سیخا کنه هوا اصل کل شمال النفس لشهوه شهوت تسمل شي پیغمبر ته خدای سوی ولا تتبع الهوا ولدو ولا ان اتبعت اهواءهم کدو بسروان شي خانه شو ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ذا بیکار نه پوی خلق بس مازه قل لا اتبع اهواء سید کل اتبع د نور شاندي سمیا بابنا رزيخه هويه يهوى هويا سیده چشتل شي خطانی تایل شي والنجم اذا هوا باب سميانه شو کنه ستوره شي پاسه وخي جره جواز شي طلع آیت لو پمانش ټیک شو هویان کبه به کوزیدل تل شکل پریزي والنجم اذا هوا چی پریوزي ټیک شو فجعل افئده من الناس تهوي اليهم چې زړه ولدا سی وګره چې دو طرف ته راځي زړه دی مایل شي چاته به خپل و ترازی او یو د اهوا چتل شي اسقات غرزیدل خلکو تایل شي یا بیکاره شین سی غته اهوانل ټیک شو والمؤتفقه اهوا هغه کلی شي غرزیدل شي خدای پاک وهلیو زنګل ولا خلک او دینه یو لفظ هاویه رسی کنه هوایه هی ورکی موجود د هاواویه ماده ده کنه جهنم تویل شي سیده فامه هاویه قران کې شته ټیک شو چې خدای پاک داسې عظمت لراکی ونستوهب منک بصیرة داسې بصیرت لراکی ندرکو بها چې دی په ذری مونږه اومندو چې شاعر پان القدر د قدر ولا پہچان د قدر پیژنګولی چې مونږ سره قدر خو پیژنو کنه قدر نشي پیژن قدر چشتل شو زمانه وسخای و بصیرتن بصیرت لرګي بصیرت چشتل شي معرفت القلب یو بصیرت پستر گذر شای ګوري بصیرت نه نشای پیژنه سیده بصیرت او بصیرت دواړه غړخ نه الله ماتنی بصیرتن و بصاره سي شو د سړی اهلی بصیرت نه دی یای کنه خلک بس اهل عبر اهل بصائر و عبر یل شکل اهل عبر د موږ سره بصائر دي تا د پر بصیر چشتل شي حکمت خبره تل شي زړه نه روتي خبري جمع شرسي بصائر قال الله تعالى ادعو الى الله على بصيره زه خدای پاک ته طرف ته دعوت تبلیغ کوم خو سره د بصیرت علم د سره وی ګډ وډ نه کسي بصیره
هل الانسان على نفسه بصیره انسان ځان باندې نه دی پوهه والی پوی دی کنه بصیره منه خپوي هذا بصائر من ربكم دا تاسو ته طرفنا دلایل علوم دي معارف دي سیده ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس فضل نصائح علوم تلش ويقال زن عرب خلق وي چې ابصرت بالعين استرګو سره مې وکاتو سیده دي تایل شندسي بصرت بالقلب تلش بصرت بما لم يبصر ما داس یو کاتو چې دوی نشي کتل نه زړه ول طاقت خو ډیر پیغمبر کنه عام خلکو له نه رسی باب کرمانه رسی صحیح شو داسې بصیرت مونږ ترا کې نو درې په به چې پاسره مونږه حاصل کو ادراک شتل شي حاصلوانی تایل شي نحصل بهذه البصيره معرفه اقدار نشم خپل قدر پیژنو معرفه قدر نفس تایل شي خپل ځانو پیژنې چې دې څه قدر دی دا خدای الله امانت دی کنه ټیک شو معرفت کل شی تایل شي هر شي ول قدر و پیژنې عرفان معرفت یو داخه یاره ماته معرفت خدای راکی ماته عرفان راکی و معنا شو څه معنا ادراک شی تایل شي بتفکر و تدبر لاثره چې شي اثر تو ګورې ته نه ډایرک یاره لوګې دی منور بال دومره تیز دماغي کنه هر دلته کې موقع ته منډه چنډ شروع دي منه لنجاشتا کسي اثر و ګوري کنه ونه نتیجه رو بسل شي هر دلته کې بیکا کش کېدل شروع کنه معنا د شغل رغلیو ټیک شو دي ته شنل شي اثر نشي پینې د ارپان ال شي عارف بالله چاته ال شي کنه چې د خدای پاک ته خدای پاک ول شیان مت علمي کنه سیدا جزئیات باندې پیږي سیدا صفات الهیه کې اغه ډیر شی زړه سره متصف شوی حلیم انسانی بردبار وغیرہ وغیرہ ارپان دی علم نه ځان ته شاید ښه کنه یو علم یو ارپان یو ټیک ته کنه دی ارپان ضد چې شه د انکار یو سړی دا غي چې ما خدای پیژنو عرب تو ربي معنا شته ډیرو پیژنو ماشاءالله عالم تو ربي ځان ته معنا دا کسي او یې سره دا چې انکار فلان يعرف الله فلانه سره خدای پیژنه د نشل سی علم الله خدای پاک پیژنه يعلم الله نشل انا اعلم الله ز خدای پیژنه د نشل ویلي علم چې شتل شي کلیات پیژندل عرفان چې شتل شي جزئیات پیژندل موږ دی الله ولا کلیات نه پیژند دی الله ذات پیژندل شي دی الله صفات پیژندل شي صفات په ذری پیژندل دي شنل شي عارف بالله شي عالم بالله نشل چې د اوس پر لیکل عالم بالله عارف بالله لیکي کنه بزرګانو لري رساله الله پیژندي نه صفات من جزئیات ټیک شه ځکه چې لأن الله تعالی يدرك بآثاره لا بذاته آثارونه پیژنه وګوره خلق الارض والسماوات وجعل الشمس نورا وجعل القمر ضياء دا اوس آثار دي کنه خو داسې نشي پیژندل چې الله څنګه دی ذات نشي پیژندل ټیک شو قال الله تعالی لا سفر ما يهود وغيرها په باره کې فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به سيدا کنه فعرفوا وهم له منكرون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها كذا بإنكارك كذا معرفت زد شرع لينكرونها علم د پاره کوم ضد نه چوغړی غ جهل د ثبات چوغرا ول شری علم خلاف شای شه د جهل دی کبه تر عرفان خلاف شای شه ده انکار ده ټیک شو به زربان قدر چشتل شي خدای د سی بصیرت راکې چې موږ سره د قدر پیژنګلی وو قدر تقدیر تایل شي کنه قدر عزت تایل شي ما قدر الله حق قدره عزت نو کو يهوديانو د خدای پاک عزت نه خبره لکه څنګه پکارو سیدا قدر اندازې لګول تل شي کنه په قدر نه فنعم القادرون خي اندازې لګو ټیک شو قد جعل الله لكل شيء قدرا ټیک شو به زربان رزيد سنور ډیر معنی دي